أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سورة بقرة شروع الله رب عزت د درېمې فرقې تذکره کوله او د هغې صفات ذکر کول چې منافقان او الله د هغې تفصیل دا ذکر کوي ځکه منافق دا د نستوڼي مار دی نو دا چې کله ګرم شي نو تاله به ټک درکوي دا به موقع ته پروت وي کله موقع میلاو شي نو تا ته به نقصان رسوي نو ځکه الله تفصیلي وضاحت کوي چې دا منافق ښکاره شي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویلی شي دیو ته لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالو نو وایي دی انما نحن مصلحون یقین یو موږ اصلاح کوونکي منافق کار دا دی چې دی به فساد ته به نوم د اصلاح دا ورکوي او نن سبا هم داسې خلک ډېري چې هغې به بس د اصلاح او د خیرخوایو د هیومن رایټس په نومونو باندې پروګرامونه به یې بس اصلاح به هغې ته وایي خو حالانکې هغه فساد یو دقې فساد له نوم د اصلاح دی نو دا منافق کار دی الا خبردار انهم یقین دی هم المفسدون یقین دی د فساد کوونکي ولکن لا یشعرون یقین دی نه پوهېږي په خپل فساد الله رب عزت په دیو باندې رد وکړو او الفاظ تاکید یې راوړل یو الا راځي عربی زبان کې تنبیه خبرداری دپاره دا ان راځي تاکید دپاره هم ضمیر حسد تاکید دپاره المفسدون معرب باللام دا خبر معرب باللام دی نو دا تاکید دپاره الله الفاظ تاکید راوړو مضبوط رد وکړو په دیو باندې چې دا فساد په دیو کې منحصر او را باندې خو دی په خپل فساد باندې پوهېږي نو الله ته نه پې د شعور وکړه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویلی شي ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څرنګې چې ایمان راوړی دی خلکو دې ځای نه الله رب عزت پنځم صفت ذکر کوي د منافق آمن الناس نه مراد تی الناس کې الف لام دا عهدی دی مفسرین ذکر کوي مراد د الناس نه الکاملون فی العقل دین مراد هغه دی چې دا کامل په عقل کې او په علم کې او په عمل کې وهم الصحابه نو دا کسان دا صحابه کرام دي نو الناس نه مراد صحابه کرام دي ذکا پا ان الایمان الصحابه ان ایمان الصحابه معیار لجميع الامه ذکا ایمان د صحابه او د معیار د ټول امت د پاره سورة البقره آیات نمبر 137 کې امراشی صحابه کرام ایمان دا معیار دے سورة نساء آیات نمبر 115 کې امراش نو الناس نه مراد کامل خلق چې هغه صحابه کرام دی هغه مراد دی حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي تفترق امتی ثلاث فرقا زما امت دابا دری او یا فرقې بشي كلهم في النار الا واحده هر فرقه دا ټول فرقې به جهنم تزي مگر یو فرقه هغه فرقه دا ما انا علیه و اصحابي چې زه کم سبانې یم او زما صحابه کرام په کم سبانې دي نو صحابه کرام ایمان زما استاد ایمان د پاره معیار دی قالو نوای دی انؤمنو آیا منگا ایمان روڑو کما آمن السفهاء لکه څرنګه چې ایمان روڑے دی بی وقفو نو صحابه کرامو ته به دې منافقانو بې وقوف دا ویل
ذکر خبره کې دا پیغمبر اسلام تابعدار دي نو دا د بیوقوف سره دا کار دی نو الله رب عزت د صحابه کرامو دی په دا په خپل باندې کې دا غي جواب ذکر کړي الا خبردار انهم يقندهم السفهاء ويقندي قمقلاندي ولكن لا يعلمون يقندي نه پويږي په خپل قمقل تو باندې ځکه منافق کار بدای کوم صفت د بیوقوفتوب او د جهل پکې دی نو دا صفت دا په بل باندې ورته پیو بل ته نسبتونه دی کوي حالانکه صفات او قمقلتوب دا په دیو کې دی او دا خپل صفاتونه په صحابه کرام باندې ورته پیو هغه ته نسبتونه کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَّ چې دوی ملاو شي دا کسان سره آمنو چې ایمان راوړي قالو نو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړي دې ځین الله رب عزت شپږم صفات ذکر کوي د منافق صفت دا دی چې کله دا د خپلو کله مؤمنان سره ملاو شي بس هغې ته به وایي موږ ستاسو ملګري یو او چې به کله د خپل مشران او کبراو سرداران سره ملاو شي یاره جی منګه ستاسو سره موږ خو هغې پر ټوکې کولې دا منافق صفت دی دا به مذبذبي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دوی ملاو شي دا کسان سره آمنو چې ایمان راوړی قالو نو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی وَإِذَا خَلَوْا کله چې دوی ځان لشي الى شیاطینهم د خپلو مشران سره دیو مشران نه تعبیر الله رب عزت په شیطانان سره وکړو مفسرین ذکر کوي شیاطینهم اکبراهم من احبار اليهود ورؤساهم دین مراد شیطانان نه مراد لوی مولیان د یهود دی او د دیو سرداران او مشران من المشرکین والمنافقون مشرکین او منافقین نه انما نحن مستهزئون یقینا منگا مستهزئون ټوکی کوونکی نو الله رب عزت دا غي حکم دنیاوی ذکر کوي الله یستهزئ بهم الله با بدل ټوک ورکی دی لرا و یمدهم او مهلت به ورکی دی لرا په طغیان په سر کا شی دی کی یا مهونا چې دی د زړه پسترګ باندې لاندې نو یو عامدا او یو عام هدا نو عامدا د سترګو ړندوالي ته وایي ظاهرا او عامها دا د زړه ړندوالي ته وایي نو دوی د زړه په سترګو باندې ړانده دي اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلالة چې دي اغسې دا ګمراهي لره بالهدى په مقابلې د هدایت کې آیت کریمه باندې اشکال دا راځي چې دا منافقان دیو سره خو ایمان شته دی نه نو دیو څنګه د ایمان مقابله کې گمراهی دا واغستله دا ایمان ورکو او دغه ایمان مقابله کې دیو ضلالت او گمراهی واغسته نو جواب مفسرین ذکر کوي اختار الضلالة علی الهدى دیو غوړه کو ضلالت لرا علی الهدى په هدایت باندې یا دیو سره هدایت فطری دا ور سره حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي نو دا په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي نو فالوالدان یحودان او ینصران او یمجسان به مور او پلاری یا يهودي وګرځي یا نصرانی وګرځي یا مجوسی وګرځي نو هغه هدایت فطری چې دیو سرون هغه مقابله کې دیو ضلالت او گمراهی واغسته پمار بیا تجارتون غټون کلا تجارت دی وما کان محتدینا او ندی سملار مندون کی